نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مشرانو کشرانو مسلمانانو، مولانا حلیم صاحب دا یو مشهور عالم دین دی. د یو واقع بیانوي چې یو مور پلار لاک لازیو په پاکستان کې اوسېدل، بوډا مور پلار دغه یو زوی و. نو چې کله مور پلار به دی چې کله تلو دا زوی به کله تلو کار له نو مور پلار به اجازت واخیستو چې مور د کار لاړ شم که نه. دقه به د مور پلار یو دقه خبره وکړي چې ځې خو ځي، خو چې مونږ بوډا مور پلار هیله نه کړي. نو چې کله دوی ما تلل نو هغه سره خپل بچي بوتلل، مور یې سره بچي بوتل، بچي بوځي خو بوځي، خو چې مونږ بوډا مور پلار هیله نه کړي. په دې میاشت چې کله راغو د کار نه نو ډېر خوشحاله وم. مور پلار ته ویل چې ولې خوشحالې؟ ما چې کوم اپلای کړی و سعودي عرب ته کار زما الله وکړو، زه به ځان سره خپله ښځه او بچي بوځم او سعودي عرب کې یم. بچی ځي خو چې مونږ بوډا مور پلار هیر نه کړي. عزتمندو وخت سره هغه مور پلار هیر کړل. د یو کال حج وکړو، خوب کې ورته اواز راغی ای انسان ستا حج الله نه دی قبول کړی. په دویم کال حج وکړو، هم دغه اواز راغی. مسلسل یې 12 کاله د حج تقریبا وکړو، خو دغه اواز به ورته راتلو. یو انسان پریشان دی کېناستو، تپوس ترې وکړو چې ته ولې پریشان یې؟ دا شانکار دی. د مور پلار تپوس ته کوي وایي نه، د مور پلار تپوس وکړه. اجنټ کې مولانا حلیم صاحب فرمایي اجنټ کې چې دی ټکټ واخیستو پاکستان ته راغو. چې راغو اخر د مور اخرمنی وخت و، تپوس یې وکړل د بوډا مور پلار و هغه څنګه دی اوس؟ وایي پلار خو په کال مړ شو، مور یې ژوندی د اخرمنی وخت دی. چې لاړو نو مور سره میلاو شو، د مور یې نظر تللی و. اخرمنی وخت کې هم هغې دغه دعا کوله چې الله ماله زوی صحیح سلامت پاکستان ته واپس راولي. بهرحال چې کله وایي مور له نږدې وغه مور ته وایي ستا دعا الله قبوله کړي، بچې زما خو نظر تللی دی، نو تا ته به څنګه پته کېږي؟ بچې را خپل ویښته یې زما پوزې ته را نږدې کړه. کله چې پوزې ته ویښته را نږدې کړي او هغه بینوږي وه چې زما زوی واقعي، وایي تا ته څنګه پته ولګېده؟ وایي چې کله ته 12 کاله مخکې تلې عمرې له یعنې سعودي عرب ته، ستا په ویښتو کې خوشبو وه، هغه خوشبو نن هم ستا په ویښتو کې موجود ده، ما ته پته ولګېده. بهرحال وفات شو، په خپل لاسونو باندې ښخه راځي ته مو ولاړه. دې دوباره کله سعودي عرب ته لاړو او په 14 کال حج وکړو. په خوب کې ورته اواز راغی ای انسانه ستا 14 کال حج ما قبول کړو، کوم 12 کال حج چې ما نو قبول کړی هغه م الله ما چې قبول کړو. الله وایي نو الله رب العزت د مور پلار کولو توفیق را نصیب کړي، خدمت کولو توفیق را نصیب کړي. د مور پلار نافرماني نه کوئ، خدمت کوي د مور پلار راضي ساتئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.